ځکه الله تبارک وتعالى د مشرکین مکه د هلاکت ذکر کوي چې دوی دومره د حسد او د عناد په بیماری کې مبتلا دي کچری دوی ته لیکل شوی کتاب د اسمان نه راشي او دوی ته په لاس باندې ورکړي شي بیا هم دوی نه مني. سورة الانعام آیت نمبر 7. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. صدق الله العظيم. بدی صورت مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی د خپل د قدرت او د نعمتونو د ذکر کولو نه بعد د کفارو په باره کې فرمایل چې دوی د نعمتونو تکذیب کوي چې کله دوی ته حق راشي نو دوی هغه حق پوری استهزاء کوي د الله آیتونو پوری استهزاء کوي. بیا فرمایي چې څومره قومونه د دوی نه وړاندې مونږ هلاک کړي دي چې هغوی ته مونږ په مخ د ځمکه باندې ډېر بهترین ځای ورکړو هغسې ټکانه مونږ تاسو له نه درکړی. بیا د هغوی د ګناهونو په وجه باندې هغوی باندې مونږ عذاب راوست او بیا د هغوی په ځای باندې مونږ نور قومونه پیدا کړل. نننی آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی د مشرکین مکه یو څو اعتراضات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قران کریم په نزول باندې د قران کریم په حقانیت باندې هغه ذکر کوي او داغي جوابات ارشاد فرمایي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې دغه د قران کریم دشمنان او منکرین د توحید منکرین د رسالت دوی چې کوم د حسد په بیماری کې مبتلا دي ضد او عناد په بیماری کې مبتلا دي د دوی د دې بیماری هیڅ علاج نشته. اوس خو دوی دا اعتراض کوي چې دا قرآن مجید د تورات او د انجیل او د زبور په شانتي یکمش لیکل شوی مونږ باندې ولې نازل نکړی شو. نو الله تبارک وتعالى فرمایل کچری دا قرآن مجید دغه سی یکمش د نورو کتابونو په شانتي لیکلي دوی ته ملاو شوی وي نو دوی با په خپل لاس سره به هغه کتاب هغه مصحف چې کوم اسمان نه براغلی هغه لاس هغه ته لاس لګولو او بیا به دوی ویلو چې دا خو ښکاره جادو دی. او دویم دا اعتراض دوی کوي چې دا قرآن مجید دا په یو د یو فرشته په ذریعه باندې ولې نازل نکړی شو. الله تبارک وتعالى داغي جواب دا فرمایي چې
کچری د دوی د خوخي مطابق د دوی د خواهش مطابق کدا د یوې فرشتي په لاس باندې را لګل شوی وي او بیا دوی انکار کړی وي نو بیا په دوی باندې براه راست عذاب راتلو بیا د دوی قصه تمامه وه نو فرمایي ولو نزلنا عليك او کچری نازل کړو موږ پتا باندې کتابن کتاب پیوزه فی قرطاس ان غختی په کاغذونو کې فی قرطاس ان غختی په کاغذونو کې لیکل شوی وي په کاغذونو کې بند وي او یک مشته باندې دا کتاب نازل کړي وي فلمسوه بأيديهم نو لګولې به دوی پاغي باندې لاسونه خپل لاسونه باندې دوی رانیولې وي او خپل لاسونه هغه کتاب ته لګولې وي بیا هم لقال الذين كفروا خامخا وبويا کافران ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو د اخکارا دوی خپل لاس ورته لګولې وي بیا هم دوی باندې منل اعتراض به کو اصل وجہ د مشرکین مکہ د قرآن کریم نه د انکار د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار هغه حسد او عناد نور اغوی د قرآن کریم په حقانیت باندې پویو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې پویو تر دې پوری قرآن کریم وی چې يعرفونه کما يعرفون ابناءهم دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې دوی خپل ځامن پیژني څنګه چې د خپل د ځامنو په نسب باندې د دوی یقین دی دغه سي د آخري پیغمبر په نبوت او په رسالت باندې هم د دوی ایمان او یقین دی چې دا برحق دی ولی نه مانی حسدا من عند انفسهم د دوی په زړونو کې حسد بیماری و دوی وی چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن مجید طائف او د مکی په سردارانو کې په یو سردار باندې ولی نازل نشو یو یتیم مکه یو داسې معصوم چې د پیدایش نه شپږ میاشتې مخکې پلار وفات کیږي د پیدایش په شپږم کال باندې مور وفات کیږي او دغه سي د بیسرو سامانه په حالت کې را پاسي او په د باندې د الله کلام هغه نازلېږي او دته دونه لوی عزت او مقام او مرتبه حاصلېږي نو دا هغه نشو برداشت کولی لہذا الله تبارک وتعالى د دې خلکو واقعا مشرکین مکه چې کوم د قران کریم په مقابله کې رالل د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دشمنی تغاړه کې خودو د دې وجه هغه د حسد بیماری و لہذا قران کریم کې الله جل شانه موږ تاسو ته د حسد د بیمارینا او د حاسد د حسد کون کې نه د پناه وختو حکم را کړی دی ومن شر حاسد اذا حسد د حاسد د حسد نه د الله تبارک وتعالى پناه وختل پکار دی ځکه د حسد د داسې بیماری ده چې انسان د دې حسد د وجنا تمام ګناهونو ته غاړه کیږي څنګه چې مشرکین مکه دومره لوی حقانیت دا غوی په وړاندې د الله رب العالمین قرآن نازلېږي معجزات نور هغه سپوږمۍ په دوه ټوکړو کې دوه باندې په خپل سترګو باندې ویني د الله د محبوب پیغمبر ګوت مبارک نه هغه معجزات ښکاره کیږي او دغه سي په سونو لخر چې دی په زرګونو لخر باندې غالب کیږي فرشتي د مدد او نصرت لپاره راکوزيږي او دا ټول معجزات په خپل سترګو باندې لیدو کتو باوجود هغه د حسد بیماری چې د دومره لوی جرم ته هغه تیار کو چې هغه هلاک شو نو الله تبارک وتعالى دا هغه واقعات متعدد پر بیانې چې یو مسلمان د حسد او د عناد د بیماری نه ځان بچ اوساتي څنګه چې مکی خلق مشرکین مکه د حسد د وجنه هلاک شو
نو چې کله هم دا بیماری په یو انسان کې وي او د هغې علاج نه کوي نو دا انسان به هلاک کېږي. لہذا الله تبارک وتعالی د هغوی مثال ذکر کړی دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا حسد د نیکو اعمالو داسې سوځونکي دی، نیک اعمال داسې سیزي څرنګه چې اور اوچو خاشاکو لره سیزي، اوچو خاشاکو باندې چې اور ولګي هغه سوځي او هلاک شي، ختم شي. دغسې نیک اعمال د انسان هغه د حسد د بیماری د وجه نه چې دی هغه ضایع کېږي. دی وجه نه حضرات اولیاء کرام، صوفیاء کرام، علماء امت د حسد علاج په باب کې ذکر چې کله هم د یو انسان چا سره حسد پیدا شي پکار دی چې هغه د پاره هغه محسود د پاره چا سره چې د حسد دی هغه د پاره ډېر ډېر دعاګانې کوي، هغې د تحفې تحایف ورکوي او د هغه د پاره کثرت سره غایبانه دعاګانې کوي چې د حسد دا بیماری دا ختم شي. ګینې دا یو داسې بیماری ده چې د دې د وجه نه انسان د الله رب العالمین په نظر کې دومره وغورځېږي چې د شب قدر په شپه باندې چې کله د عام معافی اعلان کېږي د حاسد انسان مغفرت نه کېږي او دغسې 15 د شعبان باندې، دغسې د رمضان المبارک د افطارۍ په مواقعو کې، دغسې د عیدینو په اجتماع کې چې د عام معافی اعلان وشي خو د حاسد انسان مغفرت هغه نه کېږي. د هغې وجه محدثین کرام دا ذکر کوي چې دا حاسد براه راست د الله رب العالمین په ذات باندې معترض وي، د رب کائنات په ذات باندې نعوذ بالله اعتراض کوي چې الله رب العزت نعوذ بالله غلط تقسیم کړی دی چې فلان کله مال ورکړی دی مال نه راکړي، فلان کله عزت ورکړی دی مال نه راکړي، فلان کله اولاد ورکړی دی مال نه راکړي. لہذا دا حاسد براه راست د الله جل شانه په ذات باندې معترض وي، اعتراض کوونکی وي. ځکه الله تبارک وتعالی په یو صورت کې هم د حاسد انسان مغفرت نه کوي. لہذا زمونږ استاد او معاشري چې څومره جرایم کېږي ورځ ته ورځ زمونږ تاسو وینو دا قتلونه، دا ډاکي او دغه رشوتونه او دغه مختلف جرایم زمونږ استاد په معاشره کې کېږي چې کله په دغه جرایم باندې موږ تاسو تحقیق وکړو نتیجه او خلاصه د جرایم هغه داوي چې یو انسان په حسد کې مبتلا شي، بل ته وګوري هغه سره مال وي د سره نه، بل ته ګوري هغه سره سورلی وي د سره نه، بل ته ګوري هغه سره بنگلې د سره نه، په حسد کې مبتلا شي او د حسد د وجه نه خپل هغه مفاد حاصلولو دپاره بیا اغلام کوي، ډاکا مچوي، بیا شوکیم کوي، دا څومره جرایم دی، هر جرم ته سړی غاړه ایږدي تر دې پورې چې قتل هم کوي. بنیاد د هغې حسد وي چې څومره دا قاتلان دی د هغوی په قتل باندې چې کله تحقیق وکړو بنیاد ته چې کله ورسو نو بنیاد د هغې حسد وي. د حسد هغه اور مړه کولو دپاره خپل مضموم مقاصد پوره کوي او هغه مقاصدو لاره کې چې څومره جرمونه راځي هغه سر ته رسوي. لہذا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې راضي اوسېدل، الله جل شانه چاته څونه مال ورکړی وي، عزت ورکړی وي، مقام ورکړی وي، مرتبه ورکړی وي، په هغې باندې چې د صبر او شکر کول او د الله جل شانه په فیصله باندې راضي اوسېدل دا د ایمان نښه ده. ځکه الله تبارک وتعالی د مشرکین مکه د هلاکت ذکر کوي چې دوی دومره د حسد او د عناد په بیماری کې مبتلا دي، کچری دوی ته لیکل شوی کتاب د اسمان نه راشي او دوی ته په لاس باندې ورکړل شي بیا هم دوی نه مني. ولو نزلنا عليك كتابا او کچل نازل کړو مونږه پتا باندې یو کتاب ایوزي فی قرطاس ان وختلی په کاغذونو کې فلمسوه بأيديهم نو لګوي بدوی هغه باندې لاسونه خپل لقال الذين كفروا خامخا ابوي کافران ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو دی اخکارا. صدق الله.